شاهین صاحب ستاسو نظر دی اړه څه دی چې د دغه رقم عملیاتو اغیزه د سولې په دغه روان بهیر باندې څنګه ده؟ دا تصادفي خبره ده فقط د خپل قوت ښودلو دپاره ده او که نه څوک شته چې غواړي سبوتاژ کې دغه سوله؟ ځکه دلته عام ملکي خلک وژل کېږي، که طالب وژل کېدلی، طالب قمندان وژل کېدلی، نو بیا به هغه توري زیاته درسته وایي چې په طالب فشار دی. د ملکي خلکو په وژلو باندې څه نتیجه یې لکه څنګه چې باور صاحب ویل همداسې خبره ده چې افغانستان خلکو ته وایي چې که جنګ ادامه پیدا کوي نو افغانستان خلکو جنگ نه ستړي دي، دې ته ضرورت څه دی؟ څه کم 2 لسیزو راهیسې دغه کوم حکومتونه چې په افغانستان کې راغلل متاسفانه دې خلکو مکررا یوه اشتباه وکړه. هغه اشتباه ده چې د دې جنگ هیڅ نوع اخلاقیات یې مراعات نه کړل او اکثره د دې جنگ قربانیان چې دي هغه ولسي خلک دي، هغه خلک دي چې په دې جنگ کې هیڅ برخه نه لري او په هیڅ طرف باندې حساب نه دي، نه په طالب حساب دی نه په حکومت حساب دی. یو عادي دهقان دی، د خپل پټي او د خپل کروندې سره کار دی. هغه خلک هم هدف وګرځیدل. همدا وجه وه چې د طالبان دپاره د سربازګرۍ میدانونه دومره پراخه کړل چې ولس او د ولس خلکو په خپله خوښه باندې هغې خلکو ته خپل اولادونه ورلیږل تر څو تاسو ته معلومه ده چې په افغاني جامعه کې د انتقام حس او د انتقام روحیه د نهایت پیاوړې ده. دغه جنگ تقریبا اوس تر ډیره حده پورې د دې نه وتلی دی چې دا د یوې عقیدې او د یوې مفکورې په اساس باندې اوسي. تر ډیره حده پورې د جنگ اوس عقده‌یي جنگ دی. د جنگ کې د خلکو شخصي انتقامونه شریک شوي دي او دا علت یې دا دی چې د خلکو غلطې پالیسۍ، غلطې برنامه په ولس باندې عملي کړي. اوس چې دغه قتلونه په افغانستان کې دوام لري، زه فکر کوم یو عمده علت یې دا دی چې حکومت خلکو ته دا پیغام ورکوي چې جنگ دی او په جنگ کې نو حلوا نه تقسیمیږي، تاسو به کې قرباني کیږئ او د دې جنگ اصلي طرف او اصلي علت یې طالب دی. که طالب چیرته نه اوسي نو د جنگ به هم نه اوسي، خو دا پیغام غلط تلقي کیږي. هلته په ځای دی دا خپله د جنگ پیغام دی. یعنی که ملکي خلکو تلفات لکه څنګه چې باور صاحب وویل چې یوناما وایي چې قصدي دي دلته، یعنی قصدن ملکی خلک وژل کېږي، که دی نو دا خو د جنگ د زیاتوالي دپاره پیغام دی. طالب خلک وژني، د دې جنگ علت طالب دی، نو خو باید طالب د منځه لاړ شي، نو طالب سره جنگ وشي. خو هلته خو خبرې روانې دي. دوی زه فکر کوم چې په حکومت کې یو غلطه مفکوره ده چې که ملکي خلک هم ووژل شي د ملکي خلک به راپورته شي او د طالبانو په مقابل کې به قد علم وکړي چې که تاسې نه وای په موږ باندې به حکومت بمبار نه کولو. ولې بالعکس دغه ټوله قصه د حکومت په ضرر باندې داسې تمامیږي چې هغلته حکومت بمبار کوي، په هغې کې ملکي خلک وژل کېږي، د ملکي خلکو د انتقام د اخیستلو دپاره 20 کسه 100 کسه نور هم راپورته کېږي او د دې حکومت په مقابل کې ودرېږي، قد علم کوي. څه چې د دې حکومت لپاره لازمي ده هغه ده چې هغه د ولس غوښتنې هغې ته غاړه کېږدي، بغیر د دې نه بله هېڅ لار نه لري. په دې جنګ باندې 40 د ناټو ملکونو او نور غیر ناټو ملکونه 3 لکه افغاني فوجانو ونه شوی کولی چې طالبان په همغه کمزوري حالت کې مهار کړي. دوی په دې آخره کې چې هغلته د سولې خبرې روانې دي، دوی غواړي دغه موضوع د جنگ د لارې نه حل کړي. دا ناممکنه ده. بناً په دې جنگ کې یا خو د ځینو چارواکیو مشخصا شخصي دښمنۍ په دې کې پالل کېږي، کاملا شخصي دښمنۍ کې پالل کېږي. په فلاني ځای کې فلانی سړی زما دښمن دی، زه په حکومت کې یو چارواکی یم، زه د دې ځای نه غلط راپورونه دلته ورکوم چې دا د طالبانو اډه ده، دا د طالبانو نمایندګي ده. د جلګه کې چې دا خلک ووژل شول د دوی به د چا سره شخصي دښمني وه؟ دغه واړه ماشومان او دغه تاسو چې دا کورنۍ یاده کړله د ده به د چا سره شخصي دښمنۍ وه چې په شخصي انګیزو باندې دا وژل شوي وي؟ دا چې د سیاسي انګیزه نه وي نو شخصي په افغانستان کې 40 کالو متاسفانه 40 کالو غمیزې په طول
په افغانستان کې ډېرې داسې مسلې دي چې هغه تقریبا د پردې شاته طرحه کېږي. یو څوک د هغه سیاسي آینده لري، هغه باید د صحنې نه لرې شي. یو څوک دی په جامعه کې په خپله منطقه کې یو بانفوذه کس دی، یو با کرکټره څوک دی، هغه باید د دې صحنې نه وځي تر څو هغه ساحه ځینو مشخصو کړیو ته فارغه شي. د دې نه علاوه ځینې جهتونه داسې دي چې هغه فقط په دې پسې راخستې ده چې دغه مشخص توکم د مشخص جهت دا باید وځپل شي تر کومه حد پورې چې ممکن وي، او په هر بانه چې ممکن وي دغه باید ووژل شي، بمبار شي، د هغې هستۍ باید د منځه لاړې شي، د هغې باید هغه ذهني امنیت چې دی هغه باید سبوتاژ شي، د دوی هغه اقتصادي منابع چې دی هغه باید د منځه لاړې شي، او د دې لپاره هر نوع بانه چې دوی ته په لاس ورسي د هغې بانې نه په استفادې سره دغه خلک د صحنې نه وباسي. د دې مطلب دا ده چې بیا د سولې خبرې بې اعتباره دي او اصل پالیسي چې ده، ځکه باور صاحب چې ویلو صحیح خبره ده چې دغه هوایي بمبارۍ حکومت کو پکې هر څومره دخیل دی خو امریکا هم پکې دخیله ده تر هغه وخت نو بیا خو اصل خبره د جنګ ادامه ده. نو مو خو همدا وایو چې راځئ مخکې د دې نه چې انتخابات ته لاړ شو، راځئ سوله وکړو، اوربند وکړو، او د هغې نه وروسته بیا موږ انتخابات ته لاړ شو. که چېرته موږ انتخاباتو ته مخکې د سولې نه لاړ شو، معنا ده چې 15 کلن جنګ بیا د افغانستان په ولس باندې بیا تحمیل دی. علت یې دا دی چې ځینې خلکو منافع په همدې جنګ کې خوندي دي. هغوی چې کله جګړه نه وي، کله جنګ نه وي، کله د جنګ لپاره بهانه نه وي، هغوی افراطي پیسې د کومه واخلي؟ کله چې هغلته طالب نه وي، کله چې هغلته اختشاش نه وي، کله چې هغلته جګړه نه وي، دوی دغه د سوقیاتو، د روغنیاتو، د معاشاتو دغه ټولې قصې د کومه ځای نه تامین کوي؟ بنان دلته یو مشخصې کړۍ په افغانستان کې د افغانستان په د حکومتي ډانچه کې موجود دي چې دغه جریان نه د وضعیت نه مستفید دي. د مو غږ په طالبانو باندې، په امریکا باندې، د افغانستان په حکومت باندې من حیث د ولس دغه غږ دی چې دغه د وینو سیلاب یې ودروي، د هغې نه وروسته به بیا بین الافغاني تفاهم رامنځته کېږي. او اساسي ټکی دا دی چې د موږ د کلیو، د موږ د کورونو نه، د موږ د فصلونو نه، د موږ د ولس نه د جنګ ټغر ټول شي، ځکه جنګ هغه څه دی چې د موږ ژوند ته ګواښ لاندې دی. دغه څه چې دا روان دي، نو دغه ښکاره خبره ده. ته اتمر صاحب کله چې اول ځل قتل خبرو کې د موقت حکومت خبره د خلیلزاد په حواله مطبوعاتو کې مطرح شوله، نو د ملي امنیت شورا رئیس حمدالله محب هم ډېر سخت غبرګون وښود، د ټویټرونو کې ډېر په سخته لهجه باندې عکسونه وښودو، او رئیس جمهور هم په خپله وینا کې دا خبره یاده کړې چې د هلمند غوندې پیښې، سنګین غوندې پیښې نور قابل د تحمل نه دي. هغې وخت کې دا پیښې د تحمل نه وي، لیکن اوس بیرته ولې قابل د تحمل شوي دي؟ د جلګې پیښه ولې د تحمل وړ ده؟ رئیس جمهور او حکومت په دغه رقم پیښو ولې غلی دی؟ آیا فقط هم دونه کفایت کوي چې هلته د طالبانو والي راغلی و، په موټر کې کېناستو، وتښتېده، توجیه کول، او که نه دا پیښې اوس ولې قابل د تحمل دي؟ زه فکر کوم چې ولسمشر هم داسې یو حد کې دی چې اوس دغه ټول چارې د دې د لاسه راوتلي دي. یعنې په هغه اولنۍ مرحله کې نه دی چې هغه په ډېر کوچني شي باندې د عکس العمل ښودی. د جنګ ابعاد وسیع شوي دي، خپله دننه په نظام کې ډېر داخلي جنجالونه دي، په دې باندې بحث وشول. حتی علت د جنګ داخلي وسایل دي چې د دغه نظام پر رهبري کې په خپل منځ کې موجود دی. دا عکس العمل یو څو ورځې مخکې، یعنې د ورځو خبره ده، کله چې دا خبرې اترې شروع شولې قطر کې، دا اوس دور، دغه اوسني دور کې، او د موقت حکومت خبره مطرح شوله، رئیس جمهور ډېر عصبي شو. په دغه حالت کې نو د سنګین او د هلمند خبره مو کړله، هلته عملیات شوي و، دغه خلک وژل شوي، چې دا نور د تحمل وړ نه ده. لیکن د هغې نه وروسته دلۍ په نورو ولایتونو کې عملیات وشول، ملکي خلک ووژل شول، لیکن
جناب جمهور رئیس قلار تحمل کړل عکس العمل نشو ولې ځواک صاحب داسې دی چې جمهور رئیس خو دغه ټول خبرې نه منلې. کله چې د امریکا د دفاعي چارو وزیر نامزد یا پیشنهادي وزیر افغانستان ته راغی، په هغه شپه دوی اعلان وکړ چې دا مشورتي جرګه لري او دا مشورتي جرګه به دایریږي. یو د موقت حکومت خبره ده، دا زما شخصي نظر دی، د هر چا خوښه، خو زما نظر داسې دی چې موقت حکومت د افغانستان دپاره ښه بدیل نه دی. یا به انتخابات دا زما داس په موقت حکومت ښه بدیل او بد بدیل او ښه روان دي، په دې باندې نه دی. زما بحث د رئیس جمهور په رویې باندې دی چې یو ورځ دغسې یوه پیښه کې چې د حکومت ته خطر متوجه کیږي، ځکه موقت حکومت خو معنی دا ده چې نور به اشرف غني نه وي، نو په هغې وخت کې بیا سنګین مسله د تحمل وړ نه ده. او اوس د جلګې مسله د تحمل وړ ده. ولې؟ خبره داسې ده چې زه داسې فکر کوم چې رئیس جمهور په هغه صلاحیت کې نه دی چې هر شی زړه وغواړي هغه موقف څرګند کړي. ځکه تر کومه ځایه پورې چې ما ته معلوم دی د امریکایانو او د رئیس جمهور ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې دي. امریکایان هغه باور چې پخوا یې په ولسمشر باندې درلوده هغه نه لري. او دا هم تاسو ته وایم چې د اوس نه امریکایان نو ولې یو مهندسي پسې روان دي. اتمر صاحب ولې د رئیس جمهور بیچاره خو خپل هر څه کوشش وکړو چې د امریکایانو باور ترلاسه کړي، امنیتي تړون په دویمه ورځ ورته امضا کړ، پس زرهاو نفر امریکایانو مړه کړل، بمباریګانې وکړلې، په خلکو نه په ملي اردو یې وکړله، په پولیسو یې وکړله، د هېڅ غږ ونه کړ، په شفاخانه یې وکړله. اوس هم په دې باور نه دی دا بیچاره نور څه وکړي. چې خبره زما مطلب دا نه دی چې څه شی چې امریکایان ویلی ډېرې دي کړي، دا ټولې کړي دي ورته. امریکایانو دپاره خپل ګټې او خپل منافع مهمې دي. یعنې نور د مصرف خلاص دی، د دې مصرف خلاص دی. بلکل همدغه خبره دی. امریکایان زه تاسو ته عرض کوم، زه به مثال تاسو ته وایم. ګورئ ټرمپ یو میاشت مخکې خپل 800,000 دولتي کسان موقف کړل، کور کې کېنول، ویل یا د دیوال پیسې به راکوئ یا دغه بخش بیخي استرالیا له تېلل. په خپل ولس یې زړه ونه ښیېده، ځکه هغه بزنس کوي چې خپل ګټه او خپل منافع نه داسې خلاص لاس هیڅ چاته سپین چکم نه ورکوي. او دا اوس تاسو ته که د امریکا منافع په افغانستان کې نه تر دې ماسخوتن هم امریکایان په افغانستان کې نه پاتې کېږي. او که د امریکا ګټې او منافع په افغانستان او په سیمه کې دا خو 18 کاله جګړه دی چې 50 کاله نور هم جګړه یې دوی به نه وځي، ځکه چې د دوی منافع او ګټې دلته خوندي دي. دوی مجبور دي. اوس که د نړۍ دغه رقابتونه تاسې وګورئ، زه داسې فکر نه کوم چې اول د امریکایان د افغانستان ځینې وځي، بیا د طالبان دلته واکمن شي، بیا د سیمه ټول د تروریزم تر تهدید لاندې راشي، او نه دغه هېوادونه چې د منطقه کې د سیمې کې موجود دي دوی هم دومره بې کیفیته نه دي چې قرار لاس تر زنې ورته کښېني او هېڅ دغه حرکتونو ته څه نه وایي. دلته یو لوی بحران مدیریت کېږي. دلته لکه چې عراق ووهل شو، لکه چې سوریه ووهل شو، لکه چې لیبیا ووهل شو، لکه چې د یمن کې جګړه روان ده، لکه چې مصر کې خبرې خراب شوې. زما په باور د امریکا هدف ایران دی، او تر څو چې د ایران مسله او طرفه نه کړي، امریکا د سیمې نه نه وځي او نه به خپل ګټې. بله د امریکا هدف ایران دی. یقینا چې د امریکا هدف ایران موږ بلې تر څو چې دغه زموږ مشکل دی، ځکه همدا اوس امریکایان یو تعداد د داعش په نوم یا هغه ترهګره ډلې چې دي دوی راوستي دي د افغانستان په جنوب کې هم د افغانستان په شمال کې هم. دا د یو لوی راتلونکي برنامې دپاره د امریکا د ګټو او د امریکا د اهدافو
د ترسره کولو لپاره دلته دوی ځای په ځای شوي دي. صحیح. باور صاحب که وضعیت دغسې وي نو بیا خو په دې سولې باندې باور نشته. هغه امریکا په ترتیب امریکا خو د بمبار د وژنو کې شامله ده، که د حکومت لږ شامل وي که ډېر شامل وي، اهداف کار څه وي. امریکا چې دغه رقم وژنو کې شامله ده، امریکا چې د داعش نه په ملاتړ باندې تورنه ده، او د ادمر صاحب په قول ایران دغه رقابتونه شامل دي چې باید ایران وهل شي، روسیې سره رقابت جریان لري، نو دغه امریکا به رښتیا سوله موږ ته راولي؟ دا سوله را روانه ده که کومه بله لوبه را روانه ده؟ 2014 کال کې امنیتي تړون نو شو، اشرف غني راغی رئیس جمهور شو. دا د ملي وحدت حکومت نه کېدای شي ورته وایو د امنیتي تړون حکومت منځته راغی، او ځینې کسانو ته داسې دید او ذهنیت پیدا شو چې یو نوی کس د یو نوي فکر او یو نوي ستراتیژي سره به راځي چې د افغانستان د جګړې سره پخواني جګړې سره اصلا ارتباط لري، یو ټکنوکرات دیموکرات کس دی او دا به یو څه وکړي، اصلاحات به راولي. خو موږ همس چې مخکې دې باندې بحث وشو، موږ په دې وروستیو کې د اشرف غني دریز او بالاخره دا چې دا وضعیت کوم خواته ځي دې باندې که داسې لږ تمرکز وکړو. تاسو وګورئ په دې 4 کاله حکومت کې د امنیتي تړون په حکومت کې اشرف غني وایي چې 15,000 نظامیان وژل شوي دي، سمه ده؟ او بیا ځي مونیخ کې په امنیتي ناسته کې وایي چې موږ ټرمپ ته دا پیغام دی چې تاسې ځواکونه په افغانستان کې په یو کال کې 6 کسان وژل شوي دي، نو تاسې باید ډاډه اوسئ، دا جګړه د افغانانو ده. صحیح ده؟ یعنی دا غواړي ټرمپ قناعت ورته ورکړي. ځکه لیک هم لیکلی و چې او بله مسله اشرف غني لیک استوي ټرمپ ته چې زما پلان او ستراتیژي او زما توصیه ته دا ده چې څنګه کولی شي چې د افغانستان جګړه کې لږ مصارف ولري او لږ تلفات ولري. یعنی زی نیمروز ته دا شعار ورکوي چې انتخابات باید وشي، د هوایي دهلیزو شعارونه ورکوي، دا چې افغانستان په یو کال کې کولی شي چې $2 میلیارډ د عواید ورپورته شي، داسې نور شعارونه. خو موږ په عملي ډګر کې ګورو چې افغانان وژل کېږي، ځپل کېږي، وینې بهېږي، او اشرف غني دې دپاره چې دې دپاره حل لاره پیدا کړي، دې دپاره یو پلان او پالیسي طرحه کړي. اشرف غني راځي ټرمپ ته پلان او پالیسي مطرح کوي چې څنګه کولی شي خپل تلفات په افغانستان کې کم کړي. دلته اوسه ته مو ووځه، دا صحیح ده. خو که د یوې زاویې نه وګورو اشرف غني د خپل قدرت او د واک د غځولو لپاره دا کار کوي، لیکن د امریکا د سولې بهیر چې دی دا څومره د ډاډوال دی؟ آیا رښتیا دغه امریکا چې د سیمې هېوادونو سره رقابت لري، ایران د منځه وړو یا ایران ته یو صدمه رسول غواړي او ملکی خلکو وژنه کې ملوث دی او د داعش د ملاتړ اتهام پې دی، دغه امریکا په سولې باندې باور څو دې باندې برازم. یعنی زما هغه مقدمه دې باندې و چې آیا اشرف غني زمونږ نماینده دی که د امریکا؟ صحیح ده. خو د سولې په هکله موږ ما مخکې اوله کې لنډیز کې خپله اشاره وکړه دې مسله باندې چې امریکا په افغانستان کې سوله غواړي، خو امریکایي سوله یعنی امریکایي سوله نه هغه سوله ده چې افغانان تعریفوي، نه هغه سوله ده چې هغې د تیوریک د لحاظه راځي تعریفوي چې هغه د دیموکراتیک ارزښتونه دي دا مسایل. امریکایي سوله په افغانستان کې د امریکا د منافعو په محور سرخي، امریکایي سوله د افغانستان کې د جګړې د جغرافیا بدلول دي، امریکایي سوله په افغانستان کې د امریکایي اډو خوندي ساتل دي، نه د جنگ ختمول. جنگ به نه ختمېږي، جنگ به ادامه لري. یعنی موږ د افغانستان واقعیت ته وګورو، طالبان راځي مشران به حکومت سره یو ځای شي، خو په عملي ډګر کې طالبان بې سرپوښه کېږي. دې ورځو کې تاسو وګورئ چې داعش ته ډېره فضا سازي کېږي، چې داعش یو قوت دی بېرته ځان را سمبال کړی چې دا کولی شي د امریکا او د افغانستان حکومت په مقابل کې یو تهدید وي. دا چې امریکا وایي چې امریکا او افغان حکومت وایي چې د 10 تروریستي ډلو نه ډېر په افغانستان کې شتون لري، که دوی واقعا د سولې نیت لري نو دا 10 ډلې چیرې دي د سولې په مذاکراتو کې؟
یعنی که تهدید یوازې طالبان نو دا شل ډلې څوک دي که د نورې ډلې تهدید نو ولې نشته تاسې باید حداقل د شپږو ډلو نومونه واخلئ دا څوک دي خو دا د دې نه ښکاره کېږي یو داعش دی دا نومه نور څوک دي صحیح ده د دې نومونه باید واضح شي داعش سره به څه وشي نو دا اوسنی وخت کې چې داعش یو ارامه حالت لري صحیح ده موږ په دې وروستیو کې د حملاتو تهدید نه ګورو دا جوته کوي چې په آینده کې امریکا دا پلان لري دا حملات هم چې اوس په افغانانو باندې کیږي یعنی دا دید خوندي ساتي په افغانستان په موضوع کې چې دا جګړه به ادامه لري او د دې ظرفیت په افغانستان په جغرافیه کې ادامه لري جګړې بڼه به تغییر پیدا کوي اساس خپل جغرافیه به د جګړې تغییر پیدا کوي ډیره زیاته مننه کور مدان سلامت سي ګرځون کو تاسو نام مننه تر اوسه موږ سره وي راتلونکي بحث په خدای سپارو الله مو